آج کړو راز او ناز ور سره کړو په وشتم شپه د نبی علی السلام دا د معراج شریف شپه ده او دا د رجب میاشت وا لہذا وشتم شپه باندې معراج شریف شوی دی د رجب په میاشت کې او معراج د نبی علی السلام دا یو داسې عظیمه معجزه ده چې دې کې په زرګونو معجزات راجمع دي. اول معراج حق زمونږ د عقایدو کتابونو لیکلي دي لکه شرح عقاید نصفی چې ول معراج حق د نبی علیہ السلام معراج شریف حق دی. معراجونه ډیر دي لیکن یو معراج د نبی علیہ السلام په روح او جسم دواړو سره په غړېدلو سترګو باندې شوی دی. نور معراجونه په روحاني طریقې سره او په خوب کې شوي دي لیکن دا یو معراج چې د هغې ذکر په 15مه پاره کې ذکر دی نو اغا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نو دا معراج چې دی دا په روح او جسم دواړو سره شوی دی. مونږ چې دی د حضور صلی الله علیه وسلم دغه معراج قائل یو. کم خلق چې د نبی علیہ السلام د معراج نه انکار کوي هغوی وایي مونږ معراج منو خو په خوب کې منو روحاني منو. مونږ وایو مونږ درې واړه منو همې روحاني منو همې په خوب کې منو همې په ویښه باندې منو. دا یو ځل په ویښه شوی دی په روح او جسم دواړو سره د رجب په 20مه شپه نبی علیہ السلام د یعنی باب المعراج د بخاری شریف نه ثابت دی چې نبی کریم علیہ السلام په خپل هغه ټول واقعات بیان کړي دي. دارنګ علم تاریخ فرض دی تاریخ چې دی په هغې کم تفصیلات بیان کړي د هغې نه موږ ته پته لګي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا معراج په خوب کې نه روحاني یوازې بلکې روحاني او جسمانی دواړه. نو دا مونږ منو که چا د معراج نه انکار کو د عقایدو په لحاظ باندې دا سړی چې دی د مسلک د اهل سنت و جماعت نه خارج. معزز و محترم زه تاسو ته یو جلک بیانوم. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به دا معمولو چې ټوله شپه به الله ته په قیامو تر دې حده چې د الله جل جلاله د طرف نه ورته ارشاد راغی په سوره مزمل کې یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے د کمبل اغوستون کیا محبوبا د شپې ما ته ودرېږه خو لږه حصه ودرېږه. ته خو ما ته ټوله شپه ولاړې لږه حصه ودرېږه. یعنی شپه په 4 حصو تقسیم که 3 حصې آرام کو 1 حصه ما ته ودرېږه. دا په 4 کې لږه حصه شو. اوس که چېرې ستا زړه مبارک نه صبرېږي نصفه شپه په مین نیمه کا نیمه شپه ما ته ودرېږه او نیمه شپه آرام کوه. او کچری دغه دې سره دې تسلی نه کېږي او انقص منه قلیلا بیا خیر دی د دې نم لږه کمه کا 2.5 حصې ما ته ودرېږه 1.5 حصه پکې آرام کوه او زد علیه یا په دې باندې لږ زیات کا 2.5 حصې دا چې دی آرام کوه 1.5 حصه چې دی ما ته ودرېږه. دارنګې یا 3 حصې ما ته ودرېږه 1 حصه آرام کوه. ته خو ټوله شپه ما ته ولاړې. ورتل علیه ورتل القرآن ترتیلا او بیا په هغې کې قرآن په ترتیل سره په آرام باندې لوله. اوس د نبی کریم علیه السلام مبارک یعنی معمول داو چې ټوله شپه به الله ته ولاړو. ځکه ورته الله فرمایل 1 حصه آرام کو 3 حصې ودرېږه یا 2 حصې آرام کو 2 حصې ما ته ودرېږه یا 3 حصې آرام کو 1 حصه ما ته ودرېږه یا داسې په منځ کې 2.5 حصې آرام کوه 1.5 حصه ودرېږه 1.5 حصه ما ته ودرېږه 2.5 حصې آرام کوه 2.5 حصې عبادت کو 1.5 حصه آرام کوه. دا ټولې خبرې ورته وکړي ولې چې محبوب علیه السلام به الله ته ټوله شپه ولاړو. اوس یو شپه داسې راله مکی دور
چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د سره د ماسخوتن نه چې د ماسخوتن مونځ یې وکړه د خپل د تره د لور د ام هاني رضی الله تعالی عنها کور ته راغی د حضرت علی رضی الله عنه خور وه د هغې کور ته راغی او د هغې کور د بیت الله شریف سره نږدې و دې مبارک چې راغی د ام هاني رضی الله عنها په کور کې بس مخ سره آرام فرماش بستر راخ کا حضور صلی الله علیه وسلم آرام فرماشو په داسې طریقې سره چې سترګې مبارکې پټې وي او زړه مبارکې بیدار و د پیغمبر زړه نه وده کېږي د پیغمبر زړه نه غافل کېږي هغې وجه دا ده چې د خوب په حالت کې هم وحی د الله له طرف نه پیغمبر ته راځي هسې نه دا زړه مبارک غافل شي وحی ځای لاړه نه شي ځکه چې دا اصولي زړه کوي چې زړه غافل شي اصولي به وحی به بیا څنګه کېږي دې وجې نه د پیغمبر زړه چې دی دا نه غافل کېږي نه وده کېږي بلکې د ده مبارک په سترګو پټېدو سره هم آرام پوره کېږي نور زړه مبارک بیداری د خلکو خبرې اوري په هر څه پوهېږي په وحی هم پوهېږي اوس په دغه کیفیت او حالت کې نبی کریم علیه السلام د خپل د تره د لور د ام هاني رضی الله عنها په کور کې آرام فرما دی سره د ماسخوتن الله رب الجلال جبرائیل علیہ السلام ځان ته مخاطب اے جبریل علیہ السلام لاړ شه د اوو واړو اسمانونو فرشتو ته ووایه ټول په استقبال کې ودرېږي ټول په استقبال کې ودرېږئ نن زما محبوب بر را روان دی دارنګې اسرافیل علیہ السلام ته ووایه نن د شپېلۍ د غږولو ډیوټي پرېږده هغه شپېلۍ خوله کې نیولې ده دا دواړه لاسونه یې پیښي دي داسې خم لا کږم لا ولاړ دی یو خپې مخکې دی یو وروستو ده انتظار کې دی چې الله به ما ته څه ټایم امر کوي چې شپېلۍ ووایه ورته وایي نن شپېلۍ پرېږده په انتظار کې ودرېږه استقبال کې ودرېږه محبوب به را روان دارنګې اسرائیل علیه السلام ته ووایه نن شپه د چا نه روح وانلي نن شپه د روح د اخیستو ډیوټي پرېږده د جنت رضوان ته ووایه خازن د اتو واړو جنتونو دروازې دې کولاو د جنت د نافو غوټې دې پرانید مشک او عنبر دې چړکاو حورانې دې نورم ځانونه ښایسته کړي غلمان دې په انتظار کې ځای په ځای باندې ودرېږي د خدمت په لحاظ باندې دارنګې دوزخ ته لاړ شه د دوزخ خازن مالک ته ووایه د اوو واړو دوزخونو دروازې دې نن شپه بندې نن دې شپه دې چا ته عذاب نه ملاوېږي دارنګې د دوزخ د اور لمبې دې یخې کړې شي په جنت کې 80,000 براقونه ولاړ دي هغه 80,000 براقونو کې د یو براق انتخاب وکړه د ځان سره ښکته بوځه 80,000 ملائک د اسمان نه ځان سره ځمکې ته کوز کا میکائیل علیہ السلام ځان سره هم رکاب کا غم بوځ جبرائیل علیہ السلام د الله د طرف نه په دې احکامو باندې مامور شي مخې سره ټول انتظامات جبرائیل علیہ السلام برابر جبرائیل علیہ السلام عرض کی یا الله دا ټول انتظامات دې را باندې وکړه څه دپاره زما محبوب د خپل د تره د لور په کور کې آرام فرما دی هلته لاړ شه دا 80,000 فرشتي دا براق میکائیل علیہ السلام دی به حرم شریف کې پرېږدي د ام هاني رضی الله عنها کور ته به یوازې لاړ شي زما محبوب آرام فرما دی په حکمت سره به بیدار کی او د معراج شریف زیری به ولا ورکړي سبحان الله
عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم مبارک په دغه دوران کې د خپل تر د لور په کور کې آرام فرما دی او بره انتظامات شروع دي. جبرائیل علیہ السلام چې دا ټول انتظامات برابر کو په آخره کې جنت ته د براق د انتخاب د پاره راغی او یا زره براقونه ولاړ دي، یو د بل نه ښایسته دي، یو د بل نه زیات په مستی کې راغلي، یو وی ما به ورله بوځي، بل وی ما به ورله بوځي، بل وی ما به ورله بوځي. صرف یو براق یو طرف ته ولاړ دی، په مخ اوښ کې را روان دي، ډېر غمجن ولاړ. جبرائیل علیہ السلام سیده همدله راغ، ورته یې فرمایل ټول براقونه خوشحاله دي او ته داسې غمګین غوندې ښکارې، په مخ دې اوښ کې م را دا ولې؟ هغه ورته وی زه ځکه غمجن یم، ځکه خفه یم، اوښ کې مې په مخ ساسي چې زه د دې نورو براقونو نه یعنی په حسن او جمال کې کم یم. ما ته پته ده زما دومره خوش قسمتي نشته دی چې زما انتخاب دی د نبي علیه السلام دپاره وشي. نو کله چې دا عاجزي او دا محبت جبرائیل علیه السلام د دې براق ولیده د نبي علیه السلام سره، ورته یې وی چې ستا انتخاب وله کومه، بل نه بوځم، همتا ورله بوځم. یقین وساتئ هغه براق یې ځان سره را روان ځمکې ته راکوز شو. وګورئ معارج النبوت دلته لږې غوندې دقیقې خبرې بیان کړي دي. یو د هغې دقایقو نه دا ده چې د نبي علیه السلام مبارک د معراج شریف د پاره 28مه شپه ولې منتخب کا. 28مه شپه 28مه شپه داسې وي چې په دې شپه سپوږمۍ نه راخېږي، ډېر آخر کې د سهار وخت کې ښکاره کېږي. بل دا ده چې د نبي علیه السلام د پاره د شپې د معراج د تلو انتخاب ولې وکړه، د ورځې ولې نه بود. بله دا ده چې الله د قدرت خاوند دی، د محبوب سره د هغه په د لور په کور کې ملاقات کولی شي، په بیت الله شریف کې هم ورسره کولی شي، په خپل کور کې هم ورسره کولی شي. دا بری ولې وغوسته؟ ډېر وجوهات هغه بیان کړي. وی یاره د شپې انتخاب یې وله ځکه وکړه چې چونکې راز او ناز دی، د محبوب او د محب راز او ناز دی، او راز او ناز اکثر د شپې وي. اوس د الله او د محبوب د راز او ناز شپه ده، پرېږده چې دا خلکو دی چې الله او محبوب خپل راز او ناز وکړي. په خبره ورسه. دویمه دا ده چې 28مه شپې ځکه مقرر کا چې دې کې سپوږمۍ په دې سهار وخت کې معمولي غوندې بس داسې نری غوندې وي راخېږي، د هغې رڼا نه وي. دی ځکه د دغه شپې انتخاب وکړه چې سبا له څوک دا ونه وایي چې محبوب د الله دیدار له معراج په شپه تلو نو د سپوږمۍ په رڼا کې تللی، د ورځې ځکه به ونه تله چې خلک به وایي د نور په رڼا کې لاړ. نه، ما چې خپل محبوب د خپل دیدار دپاره رابله نو د سپوږمۍ او د نور د رڼا احتیاج ورته نه و. زما محبوب چې زما دیدار او ملاقات له راتلو د خپل مخ په جلوو کې ماله راغلی. خبره ورسېده. اوس دلته ولا په ځمکه دیدار نه ورکوي، بری غواړي. ولې؟ اسمانونو الله ته سوال کړی و چې یا الله شرافت او عزت او برکت د ځمکې ته وبخه چې محبوب دې پکې پیدا کړي. ځمکې خو ټولې خوبۍ حاصلې کړي. یا الله یو ځلې بره راوله چې دا مبارک قدمونه زمونږ د سینې د پاسه هم کېږدي چې مونږ ته هم برکت میلاو شي. نو بره ځکه بوتلو چې محبوب د بیت الله شریف نه بیت المقدس ته راشي، نو دا به د بیت المقدس معراج. په بیت المقدس کې به پیغمبران علیهم الصلوات و تسلیمات ورته ولاړي، دا به د هغې معراج. د مبارک چې اول اسمان ته راشي دا به د اسمان معراج.
دویم ته چې راشي د دویم اسمان معراج، دریم ته چې راشي د دریم اسمان معراج به وي، دا رنګ تر اوو پورې. د هغې نه پس به منتها ته راځي، دا به د منتها معراج وي. بیا به لاهوت ته ځي، ملکوت ته به ځي، جبروت ته به ځي، حجابات کبریا ته به ځي، بیا به عرش عظیم ته ځي، دنا ته به ځي، فتدلا ته به ځي، قاب ته به ځي، قوسین ته به ځي، او ادنا ته به ځي، بیا به لامکان ته ځي، جنتونو ته به ځي، دوزخونو ته به ځي. دا د دې ټولو څیزونو دپاره د هغه څیزونو معراج دی. او چې لامکان ته راشي او زما د جمال دیدارو کې، دا به د محبوب معراج وي. په خبره ورسېد. نو دې وجې نه یې بره وغوښته. اوس جبرائیل علیه السلام ځان سره براق هم را روان که، او 1000 ملایک هم را روانې، میکائیل علیه السلام هم را روان که. ځمکې ته راکوز شو، سیده حرم شریف ته رال. په حرم شریف کې د حتیم سره میکائیل علیه السلام هم پرېښو، او 1000 ملایک هم پرېښو، براق هم پرېښو. خپله د ام هاني رضی الله عنها کور ته راغی. په سنچیان مې کې چې مونږ حج له تلي وو، هغه وخت کې دا بادي نه وه، هغه زړه آبادي وه. د باب عبدالعزیز په لار به چې سړی را روان شو، بورډ به لګېدلی و چې په پوړو به روختې، اوله برمده، بیا دویمه برمده. په دې دویمه برمده کې چې څوک هغه وخت کې تلي دي، نو کتلي به وي په ټوله برمده کې سپینې ستنې لګېدلې وي، سپینې. صرف په دې لار چې په باب عبدالعزیز به انسان را روانېده، په پوړو به روخته، نو دلته تاخانو ته پوړۍ کوشوي وي. د دغه تاخانو په دې خوله کې دلته صرف یو ستن سره ولاړه وه. ټوله برمده چاپېره د بیت الله شریف نه سپینې ستنې وي، او دا یو ستن صرف سره ولاړه وه. او د دې سرې ستنې سره خوا کې یو د سنگ مرمرو دومره تخته وه چې انسان پې مونځ هم کولی شو، د پاسه پې سملاستی هم شو. د انسان د قد برابره تخته د سنگ مرمرو لګېدلې وه. دا بلکل د دې پوړو په دې خوله کې د ښي طرف ته چې لاندې به کوزېد. دا ترکو یو نښه ګرځولې وه چې دا سره ستن کومه لګېدلې وه، دا د ام هاني رضی الله عنها د کور دروازه په دیزي باندې لګېدلې وه. او دا په کوم ځای کې چې تخته سپینه د سنگ مرمرو پرته وه چې انسان پې مونځ هم کولی شو، بیا پې سملاستی هم شو. د معراج په شپه په دیزي باندې نبي علیه السلام آرام فرماو. نو جبرائیل علیه السلام ام هاني رضی الله عنها کره راغی. کله چې راغی، اوس نبی علیه السلام مبارک سترګې مبارکې پټې دي، اوده دي، او زړه مبارک بیدار دی. جبرائیل علیه السلام چاپېره وګرځېده. دله چې د پاسولو څومره طریقې هم ورتلې، هغه ټولې ورته بې ادبي ښکارېده. الله ته رجوع که، یا الله زه تا په ډېره عظیمه ډیوټۍ مقرر کړی یم، خو د محبوب شان ډېر لوی دی. اوس خلکو ډېرې ګستاخۍ شروع کړي دي، برملا په فیسبوک باندې ورکوي. ما ته الله ویلي دي ځکه یې منم، ګینې ما به محمد صلی الله علیه وسلم هم منلی نه وي. دا بې ادبه او ګستاخ ته وګوره. وایي زه پلار هم نه منم، مور هم نه منم، نیکې هم نه منم. نو چې ته پلار او مور نه منې، نو بیا د هغه څنګه منې؟ په ایمان د والدینو باندې خو لوی لوی کتابونه لیکلی شوي دي، بل هغه د فطرت په زمانه کې تیر شوي دي. هغه وخت کې چې چا بت ته سجده نه ده کړې، هغه موحد دی، هغه یو الله منونکی انسان، هغه الله بخي. او د نبی علیه السلام د والدینو په باره کې لوی لوی کتابونه لیکلی شوي دي چې یاره نبی علیه السلام دی د قبرونو نه دعا کړې ده، را پاسولي دي، ژوندي شوي ایمان یې پرې راوړی، بیا وفات شوي دي، دفن کړي. نو ایمان د والدینو باندې لوی لوی کتابونه لیکلی شوي دي. او دی وی زه پلار هم نه منم او مور هم نه منم. سبا له چې نبی علیه السلام ته مخامخ شوي، درته به وایي بې ادبه ګستاخه، تا خو زما مور او پلار هم نه منل. دا خو هغه څوک دا خبرې کوي چې خپله د مور او پلار نه شکي پیدا وي. لہذا داسې بې ادبه او ګستاخو خلکو خبرو پسې لاړ نه شئ.
د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم شان ګوري جبرئیل علیہ السلام غوندې استی دا هغه منی هغه صرف پاسولم بیا د بیګنی الله نه تپوس کی یا الله ترا ته د پاسولو طریقه وخایا اس نزیب په هر طریقه پاسو مو ترا ته وی به د بدر نو شو د ما یعنی ټول نظام به خراب شي کله محبوب په بیا د الله ناراضه کیږي او چې الله ناراضه شي ټول نظام درهم برهم شي الله دې موږ د بیا د بونه محفوظ وساتي جبرئیل علیہ السلام الله ته رجوع کوي الله پاک جل جلاله ته عرض کوي یا الله مال د محبوب د پاسولو طریقه ناراض الله ورته فرمایي جبرئیل علیہ السلام لاړ شه زما د محبوب تلی مبارک کل کا ستا شونډې ما د کافرونه جوړې کړي دي چې ته دا شونډو والې او په دې تلو مبارکو کې دي ستا د دې کافري شونډو یخوالی به زما د محبوب علیہ السلام تلو مبارکو ته میلاو شي او بیا به چې دې سترګې مبارکې پرانیزي نو د ادب مظاهره به وشي او هغه مبارک به بیدار شي نو بیا چې کله هغه دا طریقه وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار شو کېناست نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل څنګه راغلی هغه ورته وی ان الله یقرئک السلام الله در باندې سلام فرمایي وهو يدعوک او د خپل دیدار او ملاقات د پاره دی بلی وانا حاملک الی الله دا الله دیدار لچزی اے محبوب زبم تر سحد استاسو سر استاسو په خدمت کې روانم نبی کریم علیہ السلام دا الله د دعوت اجابت وکړه د خپل د تر د لور د ام هانی رضی الله عنها د کور د بسترې نه را پاسید بیا لاړ غسل وکړ دروازه کلاو کا بهر روت بیت الله شریف تراغ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خپل باندې فرمایي چې بیت الله شریف ته زو جبرئیل علیہ السلام راغو چې ماو کاته میکائیل علیہ السلام هم ولاړ دي او یا زره فرشتي هم ولاړ دي د صلوات او سلام نغمه او ترانه وای سبحان الله ثم اوتیت بدابه بیا ماته یو سورلی پیش کړې شو فوق الحمار د خرن په ونه کې لګو چتا وا دون البغل د خچر نه په ونه کې لګ کما وا ابيض درنګ نه تک سپینا وا یقال له البراق غیت براق ویلیش براق د برق نه مشتق دی برق بجلی ته وای د تمره تیز رفتارو لکه بجلی د توربیلې په ډیم کې بٹن لګېدلی یو دلته کې د هغې بلب لګېدلی چې هلته اوی به دلته د بټنې د ښکته کېدو سره به دلته بلب بل شوي دا دومره تیز رفتار دی د بجلی نو د براق دا رفتار داسې لکه برق بجلی اوس عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی ما تا جبرائیل علیہ السلام فرمائل چه دا اللہ محبوب براق باندی جلوہ فروش کله چې حضور علیہ السلام په براق باندې د جلوہ فروش کی دو د پار اراده وکا نو د براق دا ځان داسې لګو خزو د انکار یو شکل پیدا کړ جبرائیل علیہ السلام په आवाज وکړ چې اے براق ته خو ماغه براقی چې ما په جنت کې او کاته نو تا جړل نور براقونه ډیر خوشاله او ته چې ډیر خفاوي پریشان وي نو ما ستا انتخاب کو چې ستا مینه ته مې وکات اوس چې بنفس نفیس حضور علیہ السلام مبارک پتا باندې جلوه افروز کیږي نو تا انکار ځان دی خو نو براق ورته وی چې جبرئیل علیہ السلام زما ستوان دی چې زه به انکار وکم خودی وخت کې زما پړ کې یو مراد راغی او ما ته پته چې نن ډیره مبارکه شپه ده چې محبوب د الله دیدار ل روان دی داسې شپه جون کې بیا کله راتلی شي نو دا ډیره مبارکه شپه ده خو زما دا پوخ یقین دی چې زما مراد به د نن شپې د برکته سر ته ورسیږي نو جبرئیل علیہ السلام ورته وفرمایل چې ستا څه مراد وی زما دا مراد دی
چې نن خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د الله دیدار او ملاقات لروان دي، نو په ما باندې جلوه افروز کیږي، سفر به کوي. سبا د قیامت په ورځ چې کله محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک د ټول مخلوق نه اول د خپل قبر مبارک نه پاسي، اول به د قبر نه محبوب علیہ السلام اوچتي. قبر مبارک سره به جبرائیل علیہ السلام ولاړي، د جنت جوړه به ځان سره راوړي وي، د جنت تاج به د ځان سره راوړي وي. دارنګي د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم پاسې دو سره به محبوب ته جنتی جوړه واچ، جنتی تاج به ورته پسر. بیا د حضور صلی الله علیه وسلم خي طرف ته به د اسمان وزیر جبرائیل علیہ السلام ولاړي، گس طرف ته به د اسمان وزیر میکائیل علیہ السلام ولاړي. بیا به الله پاک د دې مبارک نرست نور خلق رو باسی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برا پاسی، د محبوب خی طرف ته به د دنیا دا وزیر ودریږي. حضرت عمر رضی اللہ عنہ برا پاسی، گس طرف ته به د مبارک د دنیا وزیر ودریږي. دا دو وزیران به خی طرف ته، دو به گس طرف ته، یو د اسمان وزیر بل د زمکه وزیر، دا یو د اسمان وزیر بل د زمکه وزیر. وزیران د چاوی؟ د بادشاہوی. محبوب علیہ السلام که د دنیا خلق دیو که نورانی مخلوق دی، د ټولو بادشاہ و سردار دی. خبر ورسید حضور صلی الله علیه وسلم تبا لوا د حمد، جنډه د حمد په لاس مبارک کې ورکړي. براق به قبر مبارک سره ودرېږي، محبوب علیہ السلام په براق باندې تشریف فرمایي، او یا زره ملائک به شاته ولاړي د صلوات سلام نغمه به وای. د جنت البقیع د مقبرین و وسرا د لسو زرو نه زیات صحابه کرام را پاسی، او په دې لوی جلوس کې به نبی علیہ السلام میدان محشر ته تشریف وړي. زه دا غواړم چې په دغه ورځم چې نبی علیہ السلام ته براق پیش کیږي چې زما انتخاب وشي، دا خدمت هم زوک. نبی کریم علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام فرمائی قربان براق خدا مراد لري، دا خواهش لري. نبی علیہ السلام مبارک مسکیش ورته فرمایي براق ته خوشخبری ورکه چې ستا مراد سر ته ورسیده. زه به د قیامت په ورځ پتا باندې سورېږم، په بل براق باندې به سور نشم. براق ډېر خوشحاله شو، ودرېد وی قربان اوس را سورېږي. جبرائیل علیہ السلام هغه مبارک لگام نیولې دی، میکائیل علیہ السلام رکاب نیولې دی. حضور علیہ السلام ته فرمایي قربان استاسو جلوگر شي. نبی علیہ السلام ورته فرمایي اوس زه په براق باندې نه کینم. جبریل علیہ السلام ورته فرمایي قربان ولی؟ محبوب علیہ السلام ورته فرمایي اے جبریل علیہ السلام چې نن دومره مبارک شپه ده چې د براق مراد پکې سر ته رسېدی شي، نو زما مراد به پکې ولې سر ته نه رسي؟ جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایي قربان ستاسو څه مراد؟ وی زما دا مراد دی چې د قیامت په ورځ به ما ته براق ولاړي، زه خو به براق باندې میدان محشر ته سورځم، زما امتیان به څه کوي؟ زه دا غواړم چې زما امتیانو ته دې هم جنتی سورلی قبرونو سره ولاړي، دی دې په سورلو باندې سواره میدان محشر ته لاړ شي. الله جل مجده جبرائیل علیہ السلام ته فرمایل چې زما محبوب ته زیری ورکا چې کم ستا صحیح امتیان، بے ادب او گستاخ نه، صحیح امتیان ستا شقان، زباغی ستا د قبرونو سره جنتی خانه او دروم، او د هغه جنتی خانو باندې به سواره میدان محشر ته بوزم. دا خبره جلال الدین سیوطی رحمه الله تفسیر دور منصور کې د دې آیت کریمه د لاندې ډېر حدیث را نقل کړي دي، ذکر کړي، ځکه دا تفسیر ټول په حدیثو باندې لیکلې. الدر المنصور دا چې دی په احادیثو د نبی علیہ السلام مبارک باندې دا ټول تفسیر کړي. نو پاغه کې یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا د دې د لاندې په ډېر حدیث را نقل کړي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي
چې زما صحیح امتیانو ته به د قیامت په ورځ قبرونو سره جنتي اوښانې ولاړې وي او په هغې به سواره میدان محشر ته ځي. د محبوب علیه الصلاة وسلام د مینې او محبت نه قربان چې د دومره خوشحالۍ باوجود هم خپل امت په داسې شپه هم نه هېروي. په خبره ورسېد په دې رجب 28مه شپه د نبي علیه السلام معراج شوی و. د معراج واقعیت دومره اوږده ده چې زم ناسم او تاسو هم ناسي، سحر به م شي، سبا ماسپښین به م شي، مازدیګر به م شي، ماښام به م شي، ماسخوتن به م شي، یقینو کې هفته به م تېره شي، دا نه ختمېږي. خو دا مې تاسو ته یو جلک واورو. نور معراج شریف داسې یو عجیبه واقعه ده په هغې کې زرګونو واقعات را جمع دي. که چېرې بیا الله مو راوسته د دې ځینه چې نبي علیه السلام په براق باندې جلوهګر کېږي، دې نه وروسته به یې درته که خیر بیا بیان وکړمه. الله دې مونږ او تاسې د زندګي د خیر او د برکت راکړي. وما علی الا البلاغ المبین. درود شریف په نبی علیه الصلاة والسلام باندې وایي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله